أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. سورة الأنعام 125 نمبر آیت. اللہ تعالیٰ دی آیت کے فرمائے کہ فمن یرید اللہ ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. اللہ تعالیٰ چې اراده وکړي د هدایت کولو د یو کس، یعنی چا د پاره چې الله تعالیٰ د هدایت اراده وکړي چې د کس د اسلام لاره خیمه، د شریعت او د جنت او د الله تعالیٰ د رضا د حاصلولو لارو ته خیمه، نو الله تعالیٰ وایي چې ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، چې هدایت اراده ورنه وکړي نو د سینه کولاو کړي. شرح کولا وهلو ته ویل کېږي. صدره سینه ده للاسلام، اسلام ته، اسلام ته سینه کولاو شي. بیا د اسلام خبرې بدې ته د زته په اسانه باندې کوزيږي، د په اسانه باندې پوهېږي. ومن یرید ان یضله، او هغه چا لره چې اراده وکړي ان یضله چې ګمراه کړي. مخکې موږ دا خبرې کړې ده چې الله تعالیٰ د چا ګمراهي هغه ټیم غواړي چې کله انسان ضد شروع کړي، د اسلام خلاف ضد شروع کړي. دویم کله انسان په ظلم کې لاس پورې کړي. مخکې دا مضمونونه ځای په ځای موږ د دې بحث کړی دی چې ان الله لا یهدي القوم الظالمین، ان الله لا یهدي القوم الفاسقین. هلته موږ بحث کړی دی. کله چې دغه پوزیشن ته انسان ورسېږي نو بیا الله تعالیٰ د ګمراهي اراده وکړي، او چې کله د ګمراهي اراده وکړي نو طریقه یې داسې شي چې یجعل صدره ضیقا حرجا، وګرځوي سینه دغه سړي ضیقا تنګه، حرجا بنده، یعنی دومره تنګه چې د خبرې ته نه کوزېږي، او په تنګوالي کې دومره زیاته چې ته به بیخي بند د راړو لارو ته شته دی نو داسې تنګه. حرجن در ضیقن دپاره تاکید ده چې دومره تنګه چې بیخي ګنجایش د خبرې پکې نشته، بیخي د بندې په ځای باندې شمار ده. کانما یصعد فی السماء، ګویا چې دا خیږي اسمان. امام حاکم په خپل مستدرک کې او دغه شان د امام بیهقي رحمه الله په شعب الایمان کې د دې آیت باره کې لیکلي دی چې کله دا آیت مبارکه نازل شو نو صحابه کرامو د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې د انسان دا سینه څنګه کولاویږي، دا څه شی دی. نبی علیه السلام ورته وویل چې کم انسان کې طلب د دین موجود دی، په ده کې بغاوت نه وي، تکبر پکې نه وي، ظلم پکې نه وي، او په ده کې طلب موجود دی چې زه به دین باندې ځان پوهه کړم او احساس ورسره وي. لکه مثال په طور باندې یو ځای کې قرآن او د حدیث او د شریعت درس کېږي نو چا کې چې طلب یې هغه کښېني، چا کې چې نیغه مخه باندې لاړ شي پکې طلب نه وي. نو چې کله په انسان کې طلب موجود وي نو الله تعالیٰ د په زړه کې یو نور پیدا کړي، یو رڼا پکې واچي، او دا رڼا داسې رڼا وي چې بیا د دغې رڼا په وجه باندې دا انسان د ښه او بد تمیز په اسانه کولی شي. ښه چې دی هم دا پېژني او خوښوي یې، بد چې دی هم دا پېژني او د هغې نه نفرت کوي. داسې یو نور یې الله تعالیٰ په زړه کې واچي. صحابه کرامو د نبي علیه السلام نه بیا تپوس وکړو چې د دې نور علامات په څه یې چې یاره په دې زړه کې نور شته او که نشته. نبي علیه السلام ورته وویل د دې نور علامات دا دي چې کوم زړه ته دا نور کوز شي نو دغه انسان به ټول نظر به د الله تعالیٰ په نعمتونو باندې، په آخرت باندې به نظري، په جنت باندې به نظري، او د دنیاوي خواهشات او د دنیاوي مزو ته به هېڅ اهمیت نه ورکوي، بلکې د دنیاوي مزو نه به نفرت کېږي، یره به کېږي چې هسې نه د دنیا د پانی کم لذتونه او مزې چې کومې دي هسې نه په دې کې مصروفه شم او لوی لوی نعمتونه مې د لاس نه وځي چې هغه جنت او د الله رضا ده. نو د دنیاوي خواهشات او دنیاوي مزو نه به یره کېږي، ګبراهټ او وحشت په پړه کې راولاړېږي. دا علامات دي. او د ده نظر په څه شي باندې خاص د الله تعالیٰ په رضا او په جنت باندې وي. نو چې کله نظر په جنت باندې د الله تعالیٰ په رضا باندې او په آخرت باندې د جهنم نه پکې یری نو دې انسان ته بیا د دین باندې عمل کول او د بېدینۍ نه ځان ساتل، د خلکو دشمنیانې برداشت کول دا ورته ډېر اسانه ښکارېږي. په دې لاره کې د چا سترګه نه سوځېږي، شرمېږي بیا نه. نو چې کله دا علامات یې راواخلي نو صحابه کرام په دې نقشه باندې وګوري نو صحابه کرام په دې نقشه باندې بیخي برابر وو. هغوی هم دغه شانته کې وو چې د هغوی ټول نظر په آخرت باندې و. د هغوی چې کوم سیرت دی د صحابه کرامو د هغې نه معلومېږي دا چې د صحابه کرامو په زړه کې دا نور موجود و، دغه شرح صدر یې شوي وه، او د دوی ټول نظر دا په آخرت باندې و، په دنیا باندې نه و. نو دا د نور مثال شو. او دویم چې کوم کس د ګمراه کېدلو اراده کړي نو د سینه وایي تنګ شي، او بیا پسې تنګه سه چې دومره چې بنده پسې شي، یعنی خبره ورته نه کوزي. د دې ښه کسانو علامات هم نبي علیه السلام ښودلي دي. او په دې باره کې یو روایت چې کوم دی
د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دی. دویم روایت پکې د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هم نقل لري. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې د کوم خلکو سینې بندې دي او د تر دین لار نشته په دې کې الله تعالی نور نه دی چولې. د دې خلکو علامات بدای چې کوم ځای کې د کفر د فسق د فجور د ګناهونو د ناجایز با شروع شي دی بده کې انتهایی شوقي او دلچسپي ولري سخت شوق ولري او بده موضوع کې په پوري د پاسي کې سبب کې اخلي شوقي سره وي چې کله د آسماني دین او د شریعت با شروع شي د دین به سخت یره کېږي وحشت پر راځي او ردی علامات ډېر زیات تاسو بلې دري او ردی به ډېر بری به تاسو اوریدلې چې سړی به تو تر اسلام او د شریعت خبر راوالي نو تا ته به لړنو وي چې چپ شه د اسلامي نظام خبره مه کوه ور اسلامي نظام ته بیا مو ته ټینګېدی شو دا ټینګېدی شو ټکي د دې دا مفهوم دا دی چې اسلامي نظام د برداشت کولو نه دی دا په زړه کې یو نقشه موجوده ده چې د هغې وحشت او یره ده د په ځان کې صحیح ني او د دې د هغې مصداق ده چې سینه یې ضیقا حرجا تنګه ده او بنده ده د اسلام خبرې ته نه کوزېږي هغه د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کوم او وینا چې هغه مصداق دی چې د دینی کارون نه به سخت یره وحشت پر راځي د اسلامي احکامو نه بده باندې یره راځي او ردی سره سره بده اعتراضونه کوي چې یاره په دې باندې عمل کول ممکن نه دي ګران کار دی د سری نقصانات به راځي او کوم خلک چې د دین د خبره کوي نه په خپل عمل نشته دی دا به د هغوی داوي دا مضمون چې کوم دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هم نقل دی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه هم نقل دی معرف القرآن په دې ځین کې د آیت په تفسیر باندې په دې انداز باندې هم دا شاند کې تفسیری موضوع چړلې ده تفسیری بحث به کړی دی نو حاصل دا شو چې کوم مزرونو کې د نور موجود دی د نور والا علامات دا دي چې د نظر په آخرت باندې د الله تعالی یره په دمن غالبي د دنیوي خواهشات محبتونه او د خلکو دباونه دا به متاثر کول نشي خپل کار به جاری ساتي او کم کسانو چې سینې بند دي د دوی ښکاره علامات بدایي چې د دین او د شریعت نه او د اسلامي احکامو نه به سخت یره کېږي وحشت به راځي په بېدینۍ په خبرو کې به انتهایي شوقي او دیندارۍ په خبرو کې به بیخي متنافره لنډ مثال پیدا شي که یو ځای کې ورته درس دپاره او د واز نصیحت دپاره محفل جوړ کړي نو دوی بالته یو موجود نه وي خو چې ډنګ ډکور او ډمچورۍ دپاره ورته یو کړنګ ورکړي ټول به حاضري د لنډ علامات دي دا ټولو د آیات د دواړو فریقیانو چې د بندو سینو والا دي او د کلاو سینو والا دي د هغې خلاصه او حاصل شو بیا د هر انسان ځان سره محاسبه وکړي نبي رسول الله فرمایي حاسبوا قبل ان تحاسبوا ځان سره په خپله باندې حساب وکړي مخکې د دې نه چې الله تعالی به تاسو سره حساب کوي نو ځان سره په خپل حساب وکړي ښه خبردار چې مغوستانه سړی ودکېږي ځان سره حساب وکړي چې یاره زما سینه تنګه ده او بنده ده که نه دا کولاو ده او یاره بلې نن ورځ کې ما دیني محفلو کې څونه حصه واخیستله د بېدینۍ په محفلو کې مې څونه حصه واخیستله کوم ځای کې چې د دین او د شریعت بحث زما پکې شوق وکنه او کوم ځای کې چې د ګمراهۍ موضوع راواخیستله ما پکې څومره شوق لارو دا حساب چې ځان سره په خپله ولګي هېڅوک هم درسره نه وي په خپله او په خپل انجام باندې به ورسېږي چې په دې دواړو فریقو کې زه په کومه فریقه کې داخل یم الله تعالی وایي کانما یصعد فی السماء دا سینه یې داسې تنګ او بند دی چې د دینی خبره باندې عمل کول مونځ ته راوستل او په دغه شانه کې بشریت باندې برابرول دا به داسې خطرناک کار چې ته به څوک به زوره باندې چې اسمان ته راکاږي اسمان ته خېږي او دې خطې نشي او چا به زور راوړی ده چې ته اسمان ته وخېږه او هغه غریب پر اسمان ته رخطو لاره نه ده معلوم خطې نشي یعنی په اسلام باندې عمل کول د په ذهن کې ناممکن ښکارېږي به ناممکن به نو په دې وجه باندې چې کوم خلکو زړونه تنګ او بند دي اعتراضونه ورته وکړي په اسلامي احکام به مکمل اعتراضونه په شریعت باندې مکمل اعتراضونه او دا ټکي خو به د ذهن ناړو بار کېږي نه چې اسلام ترقۍ دپاره رکاوټ دی په اسلام باندې عمل کول ممکن نه دي او اسلام ته به څوک ټینګ شي دا ټکي به خامخا وځي دا ټکي تاسو کوم ځای کې واورېدل نو بس دا هغه سړی ده چې سینه یې بنده شوې تنګه شوې ده او دومره به سخته رتب به اسمان ته خېږو ما دیني بشریت باندې عمل کول دا د اسمان ته خطر ښکاري الله وایي کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون دغه شان دغه الله تعالی ګرځي الرجس عذاب لرا الرجس دلته په معنا د عذاب باندې دی علی الذین لا یؤمنون په هغه کسانو باندې چې ایمان نه راوړي د څنګه کې یو ناشنا نقطې ته اشاره ده چې عذاب مستحق څوک دي د عذاب مستحق هغه خلک ده چې کوم د دین او د شریعت طلب پکې نشته چې کله پکې دې کې طلب نشته دی نو دغه چې طلب پکې نشته نو الله تعالی د توفیق هم نه ورکړي او چې توفیق یې ورنکړو د عذاب مستحق دي کوم کسانو کې چې دین طلب موجود دی په دین باندې ځان پوهول او عمل کول دا طلب پکې موجود دی
نو هغه کسانو ته الله تعالی هدایت هم کوي سینم ولکولا وهي هغه ته عذاب هم نه ور کوي دا هغې دپاره خپل بشارتونه د وروستني آیتونو کې را روان دي د دې مثال علماو داسې ذکر کړی دی لکه یو لوښی دی د لوښي کار دا ده چې په دې کې بدن نه څیزونه تک دی او ځایږي وپکې خو دغه لوښی راواخله د باران ته رسې نیغ کېده سیده کېده نو باران به دې کې دننه راجمع کېږي دا به ډکېږي همدغه لوښی د نسکور یې کېده نو څونه باران چې کېږي په دې کې به یو څاڅکی هم نه رامنې کېږي ټول به دې اخوا دېخوا ځي دغه شان د انسان زړه دی کله چې انسان کې طلب موجود وي نه دا لوښی هغه لوښی دی چې کوم سیده پروت وي نو په دې کې ډېرې خبرې راضیه کېږي او په دې باندې اثر کوي چې کله پکې طلب موجود نه وي دغه پاستر لوښی دی چې باران پکې کېږي د اړ څه سیده ځي په دې کې ځای نه نیسي حاصل دا شو چې کم کسانو کې د دین زده کولو عملي کولو طلب نشته دی شوق یې نشته دی هغه کسان ته به نه هدایت په قسمت کې راشي نه په دین باندې پوه شي او دغه کسان د عذاب صحیح مستحقین دي دا د آیات چې کوم دی کذلک یجعل الله رزقا علی الذین لا یؤمنون د دې حاصل شو دا هم معارف په دغه انداز باندې ذکر کړي دي وهذا صراط ربک او دا لار د رب ستا ده کما هذا کې څه اشاره ده په هذا کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه رائے ده چې په دې کې اسلام او شریعت ته اشاره ده چې کوم مخکې د شریعت ذکر وشو کوم آیات کې وشو مخکې دې آیات کې الله تعالی د ذکر وکړو چې ان يهديه چې الله تعالی هدایت وکړي دته یشرح صدره للاسلام دې کې د اسلام ذکر وشو نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې په هذا کې اسلام طرف ته اشاره ده چې وهذا یعنی دا اسلام او شریعت صراط ربک لار د رب ستا د مستقیمه بیخي سیده نو سیده لار باندې چې روان چېرته به رسېږي خپل مقصد ته به رسېږي مقصد زموږ څه شی دی د جهنم نه ځان بچ کول جنت حاصلول د الله رضا حاصلول نو دغه هدف په کوم شي باندې حاصلېږي په دغه ځای ته موږ څنګه رسو نو بس اسلام یې سیده لار د اسلامي احکام مطالعه کړه په دې باندې روان شي ټیک به دغه منزل ته دغه مقام ته ورسېږي د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه رائے ده چې د هذا کې اشاره قرآن ته ده چې وهذا صراط ربک دا قرآن د رب ستا د رب لاره ده مستقیمه سیده دا لفظي فرق شو مطلب کې فرق نشته ځکه چې قرآن هم څه بیان کړل اسلام او شریعت بیان کړل شریعت او اسلام ته چرته معلومه د قرآن نه به معلومه نو اسلام او شریعت او قرآن دا لازم ملزوم شیزونه شو په دې کې چې کوم قولم تراوالی نو مطلب کې به فرق نه صرف الفاظ کې به فرق نو حاصل دا چې وهذا صراط ربک مستقیمه دا لار د رب ستا رسیده ځینې مفسرینو لیکلي د جهازا کې اشاره چې کوم دنو شرک اعتقادي او فعلی ته ده خدا قول د حدیثونو نقل نه دی حدیثو کې دغه دوه روایت است وړاندې کړل د عبد الله ابن مسعود رئیس المفسرین دا چې عبد الله ابن عباس رئیس المفسرین لوی عالمان هغه چې کوم قول پېښ کړل هغه مضبوط قول دی د دویم قول باندې دلیل نشته دی او چې قرآن د دې نه واخلي اسلام ته نه واخلي توحید په خبره داخليږي نو لہذا د کل ذکر دی کلی څه ذکر دی کلی ته به جزئی باندې بدلې دا ټیک کار نه دی قد فصلنا الآیات یقینا من تفصیلی بیانو آیاتنا لقوم یذکرون د قوم د پاره جاغي نصیحت قبلې اقا مخکینه مضمون چې قرآن آیاتونه د هغه چا د پاره بیانې کې چې په کوم خلکو کې یذکرون نصیحت قبلې څه مطلب طلب پکې موجود چې بچا کې طلب نه موجود هغه ته بیانول او نه بیانول دا دوه یو شانته کې د څه فائدہ متنک نو قرآن آیاتونه هغه چا ته بیانول پکار دي چې کوم خلکو کې طلب موجود ورسته ستو د نبأ کې په درشه سفاره کې ورسته بات راشي الله تعالی نبی علیہ السلام ته نصیحت کوي او طریقه خیر دعوت فذکر ان نفعت الذکر ته نصیحت کوه خلکو ته بدل شرط باندې کته د نصیحت د خلکو ته فائدہ رسي نو ته به زګین ته وګوري کله خلک د خلک باغیانو متکبر او مغرور خلک او بدی کې طلب بالکل موجود نه نو دغه ټیم کې اړو نصیحت تکوم بس زې باندې پرې دا کوم خلکو کې طلب موجود ردین غم او دار د فزره کې وو نو ټیک دغه خلکو ته ورشه خبر وسره وک او نصیحت ورته وک دې ځکه کوم دغه خبره ده چې قرآن آیتونه الله تعالی هغه کسان ته بیانو لقوم یذکرون د قوم ته جاغي نصیحت قبلې اوس کوم خلک نصیحت قبول کې طلب پکې موجود دی الله تعالی به دې بیا آیتونه بیانوي نو د دې انجام بس شي نو بشارت اخروی غیر ذکر کیږي چې د د پاره د اخرت زیره ذکر کیږي اخرت کې به د پاره الله تعالی سور کوي نو الله وی لهم دار السلام د دې د پاره به کور د سلامتی ای کور د سلامتی نه مراد جنت نم چې کوم د دار السلام په دی وجه باندې نم دی چې سلام سلامتی ته وی او جنت د ټولو غمونو کړهونو دردونو نه په امان باندې تاساتي
په دې کې وتا ته هیڅ غم درد نه رارسېږي نو ګویا چې ټولو مصیبتونو نه ته په امان ته سالم یې نو په دې وجه د جنت نوم دارالسلام دی نو دې خلکو ته به الله تعالی د سلامتیا والا کور ورکړي عند ربهم پنځ در خپل باندې وهو او د الله تعالی ولیهم مددگار د دوی به دغه چې په شریعت باندې عمل کوي او د شریعت طلبګار دی د دوی مددگار به مست شي مددګاری نه مضمون عام پاتې شو نو معلومه ده چې عام به مددګاری په دینی کارونو کې به سره مرسته کوي په دنیوي کارونو کې به سره مرسته کوي او کوم خلک غافلان دي طلب پکې نشته دا غیس د الله تعالی اسوا درشته کوم مرسته وسره کوي کنه کې خپل کار دی واده وسره نشته بما كانوا يعملون بس د هغه چې دوی عمل کوي یعنی عمل نه مراد د شریعت عمل دی مراد